زموږ سره ورځې خویندې او حلقې زموږ سره څلور پاتې دي، نو دوه حلقې به نن ستاسو سره په هغې تجزیه وکړو او دوه حلقو باندې به سبا تجزیه وکړو. PK7 د زموږ سره حلقه ده چې په دې کې د بیرکوټ تحصیل زیاتې علاقې شاملې دي. په دې دغه نوې حلقه جوړه شوې ده، نو په دې باندې امیدواران چې دي هغه آزاد امیدوار هم چې تحریک انصاف طرف نه دی، ډاکټر امجد علي دی، د پیپلز پارټۍ د طرف نه مختار رضا دی، د ANP طرف نه شیرشاه خان دی، د جمعیت علماء اسلام نه شاهي نواب دی، د جمهوریت اسلامي نه ریاض احمد دی، د پیپلز پارټۍ پارلیمنټرین نه حبیب علي شاه دی او د مسلم لیگ نون نه تلاوت خان دی. په دې حلقه کې 115 پولنګ سټیشن دي، یو 280 په دې کې پولنګ بوث دي. په تیر الیکشن کې په 2018 کې په دې کې د تحریک انصاف امجد علي خان 40,000 ووټ اخیستی او ګټلی وه. په دویم نمبر باندې شیرشاه خان و د ANP چې 15,000 ووټونه یې اخیستي وو، او په درېیم نمبر د مسلم لیگ نون حبیب علي شاه چې هغه کم 10,000 ووټ اخیستی وو. بل حلقې له ځو چې دا حلقه PK8 چې دی، نو په دې کې د کابل زیاتې برخې دي. امیدواران په دې کې دي چې د پیپلز پارټۍ نه اختر علي، د ANP نه افتخار احمد، د نون لیگ نه حاجي جلات، د تحریک انصاف آزاد امیدوار چې دی حمید الرحمن دی، د جمهوریت اسلامي نه حاجي رحمت علي دی، آزاد امیدوار فضل اکبر دی. د په دې حلقه باندې د سعید الله چې د تیر وفاقي وزیر مراد پلار دی هغه هم امیدوار دی، او بیا پیپلز تحریک انصاف پارلیمنټرین نه عبدالغفور دی. یو بل امیدوار هم د تحریک انصاف په دې حلقه کې دی حاجي فضل الله کوم چې سابق نایب MP دی. په 2018 کې په دې حلقه باندې امجد علي، ډاکټر امجد علي سره پس 19,000 ووټونه اخیستي ګټلي وو. وقار خان د ANP سره پس 13,000 ووټ اخیستی وو او په دویم نمبر و، او حسین احمد کنجو سره له پاسه 7,000 ووټونه اخیستي او هغه په درېیم نمبر و. بیا په دې حلقې باندې چې ډاکټر امجد تحریک انصاف د دوه حلقو نه ګټلې وه، نو هغه دا حلقه خالي کړه. په دې باندې بیا ضمني انتخابات شو چې په هغې کې وقار خان د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم هغه وګټله. بقایا دوه حلقې چې دي 9 او 10 د هغې تجزیه به سبا کوو.